زاد الطالبین حدیث نمبر 14. بسم الله الرحمن الرحیم. الید العلیا خیر من الید السفلی. الید العلیا، ید لاس توي، علیا برتوي، اوچت لاس والا. خیر دا ډیر خدي من الید السفلا، د ښکت لاس والنا. مقصد دا دی چې هغه کس چې هغه ورکړه کوي، نو د اوچت لاس والنا مقصد دا ورکړې والا دی چې څوک د الله په نوم باندې ورکړه کوي. والید العلیا هي المنفقه. پیغمبر علیہ السلام فرمای چې د اوچت لاس نه مقصد خرج کوونکی دی. والسفلا هي السائله، او د ښکته لاس نه مقصد سوالګر دی. نو څوک چې ورکړه کوي، خرج کوي د الله په نوم باندې، نو دغه لاس بهتر دی د هغه لاس نه چې هغه بل ته لاس نیسي. هغه کس چې هغه سوالګری وي او بل ته لاس نیسي، نو داسې کس نه هغه کس چې هغه ورکړه کوي، هغه بهتر دی. عالمانو لیکلی دي چې د چا سره د یوې ورځې په قدر د حاجت خوراک موجود وي، چې یوه ورځې پې تېرېدی شي، او د یوې ورځې بدن د ده په کپړه باندې پټېدی شي. دونه کپړه ده چې یو ورځ پې د ده بدن پټېدی شي، دونه خوراک دی چې یو ورځ پې د ده تېرېدی شي. نو د ده دپاره د چا د وړاندې لاس اوږدول سوال کول جایز نه دي. ولې چې بغیر ضرورته او بغیر حاجته غوښتنه کول، سوال کول دا حرام دی. البته که یو کس داسې و چې د یوې ورځې خوراک به قدر ضرورت د سره نو، یا د یوې ورځې دپاره دونه کپړه نه میلاویږي چې یو ورځ پې دې خپل ځان پټ کړي، خپل عورت خپل بدن پې پټ کړي، نو دا ضرورت دی. قوت لا یموت، دونه خوراک دونه کپړه د چا نه غواړي چې ژوند پې بد شي او د ده د بدن بې پردګي هغه پې پټه شي، نو بیا جایز دی. کم محتاج او فقیر کس چې د هغه د یوې ورځې غذا او خوراک دته میلاویږي، د یوې ورځې د خوراک مالک دی، دونه خوراک شته چې د ده دغه ورځ پې تېرېدی شي، او بل د خوارۍ مزدورۍ دی چې خواري مزدوري وکړي او ځان له څو ګټي، نو وی د ده دپاره اگر چې زکات اخیستل حلال دی، خو بیا هم د خلکو د وړاندې دی لاس نوږ دی، سوال دی نه کوي. که سوال یې وکړه، لاس یې اوږد که، نو وی دا د ده دپاره حرام دی. کم مسکین کم محتاجه چې هغه ته د یوې ورځې د خوراک هغه بندوبست نشته چې د یوې ورځې خوراک ورته میلو شي، دی پې هغه یو ورځ تېره کړي، او دی د مزدورۍ طاقت هم نشي لرلی چې ځان له مزدوري وکړي او ځان له ګټه وکړي، نو بیا د ده دپاره سوال کول حلال دی. یو بنده دی د یوې ورځې خوراک ورسره نشته دی،
او دغه رنګې ځان له ګټه هم نشي کولی، مزدوري خواري خرچه ځان له نشي پیدا کولی، معذوره دی، بیمار دی، نو بیا به وقت ضرورت دی د بل نه سوال کولی شي چې بل ته لاس ونیسي او سوال وکړي، ځکه ضرورت دی. نو سوال کول بلا ضرورته دا ګناه ده. کم چې پیشاوره سوالګری دي دوی له به څه ورکوي نه، ځکه دا دوی پیشه جوړه کړې ده. ته پوهېږې چې دا کس د مزدورۍ دی، خواري مزدوري کولی شي، ځان له پیسې پیدا کولی شي، او بیا هم دې سوال کوي، نو مه ورکوه. یا نشهی کس دی، دې دپاره سوال کوي چې ځان له پې نشه پیدا کړي، نو هغه سره هم امداد مه کوه، ځکه نشه حرامه ده، نو دا په ګناه کې تعاون دی. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په نیک کار کې به ورسره امداد کې، د ګناه په کار کې به ورسره امداد نه کې. سوال کول حرام دی او ګناه ده بغیر ضرورته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی من سأل الناس اموالهم، څوک چې سوال کوي د خلکو نه او د هغوی نه هم د هغوی مالونه غواړي، سوال ته کوي تکثرا، د دپاره چې په سوال سره خپل مال زیات کړي، د خلکو نه مال والی په سوال سره او دا مال زیات شي، نو فإنما یسأل جمرا، نو دې داسې ده چې لکه د سکروټې سوال کوي، د اور د سکروټې د خلکو نه سوال کوي. نو فل یستقل او لیستکثر، روزه د خوښه ده که دې کې کمی راولي او که دا زیاتی. نو سوال کول داسې دي لکه د اور سکروټ کې د خلکو نه اخیستل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما یزال الرجل یسأل الناس، یو بنده دی همیشه د خلکو نه سوال کوي، لګیا دی، دی عادت دی، تر دې پورې حتی یأتی یوم القیامه، چې د قیامت په ورځ باندې به دی راشي، خو لیس فی وجهه مزعة لحم، په مخ باندې به غوښه نی، اډوکې اډوکې به وي، ځکه چې دا مخ ډېر قیمتي دی او د خلکو ته ذلیله که په سوال کولو باندې، نو د قیامت په ورځ باندې دغه مخ باندې غوښه نه وي. البته کم څیز چې بغیر تمې او بغیر حرصه چاته میلو شي، نو د هغې اخیستل هغه قبلول جایز دي. یو بنده سوال نه کوي، یو بنده تمم نه کوي، حرص هم نه کوي، بغیر سواله، بغیر تمې، بغیر حرصه چا ورلی یو څیز ورکو، نو هغه دې قبلولی شي، د هغې استعمال د ده دپاره جایز دی. بیا هم عالمانو لیکلي چې کم سړی د چا نه څه اخلي، یو بنده ورله یو څیز ورکوي او دې ته اخلي، نو وی دې ته دا څیز په اوچت لاس باندې اخلي، دې ورته لاس لاندې کوي، نه چې دغه ورکوونکي لاس پې د پاسه شي او دې ورته لاس لاندې کوي، نو وی دې ته دا څیز په اوچت لاس باندې الي، چې دغه ورکوونکي لاس کته شي او د اخیستونکي لاس اوچت وي. احتیاط دونه پکار دی. بهر حال بغیر تمې، بغیر سواله، بغیر حرص که یو څیز چاته میلاویږي، نو د هغې قبلول جایز دی، هغه قبلولی شي، د هغې استعمال جایز دی. امام احمد رحمه الله دې بازار ته لاړه، د کور د پاره سودا واغشتله، او یو مزدور دی هغه ورسره هغه سودا کور ته راوړله. هغه مزدور د امام احمد رحمه الله په کور کې ډوډۍ ولیدله، شوق یې ورته وشو،
نو امام احمد رحم الله خپل یو زوی ته ویلې ویدله یو روټۍ ورکه. نو هغه سړی د روټۍ د اخیستلو نه انکار وکړ، وینالم به د کور نه راووتو روان دی. امام احمد ابن حنبل رحم الله زوی ته ویل ورشه دا روټۍ ورپسې یوسه. د کور نه ورته بار ته ووتو، ورپسې روان شو. وی دا ډوډۍ والا هغه مزدور هغه ډوډۍ واغشتله، قبول یې کړله. زوی واپس راغی او خپل بابا ته وی امام احمد رحم الله ته چې بابا دا څه راز و چې په دې کور کې موله ډوډۍ ورکوله نه یې غشته، او چې کله مې ورپسې یوړله نو بیا یې واغشتله. وی او وی دا ړومبي ځل یې ځکه نه اغشتله چې په کور کې ډوډۍ ولیدله نو خواهش یې ورته پیدا شو او تمه پیدا شوله چې دا خو مې خوړلې، نو چې تا وله کله ورکوله نو نه یې غشتله، هسې نه چې دا د تمې او د لالچ د وجې نه سوال کې را نه شي، نو ځان یې تېو ساته. خو چې کله دې د کوره ووتو نو تمې قطع شوله، تمې ختمه شوله، او ته ورپسې شاته ځغلوله یو دېړله او ورته دی چې دا واله. نو اوس هغه تمه ختمه شوله، هغه لالچ هغه حرص ختم شو، نو بیا واغشتله، نو بیا پې خوشحاله شو. نو داسې یو څیز چې هغه بغیر تمې او بغیر حرصه او بغیر سواله درته میلاویږي، نو د هغې اخیستل هغه سوال کې نه راځي، هغه قبلول جایز دی، د هغې استعمال جایز دی. نو ځکه فرمایي الید العلیا، اوچت لاس یعنی ورکون کې کس، خیرون دا ډیر بهتر دی من الید السفلا، د ښکته لاس نه یعنی د اخیستون کې نه، سوال کون کې نه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.